أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سورة بقرة آية نمبر 30 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الله تعالی موږ تاسو ته بیا د خپل خبرو د اوریدلو د بیانولو توفیق راکړو او دا د الله تعالی موږ تاسو باندې ډېر لوی فضل او کرم دی چې موږ ته د خپل کلام ته دراوستو او در جمع کولو اغلوی سعادت را نصیب کو موږ شکریا د کوو د الله تعالی الحمدلله او په دې حالت باندې ډېر خلک بداسي وی چې هغه د دنیا په نور مصرفیتونو کې او نور مشکلاتو کې مصايبو کې ولګیایي او ډېر خلک موږ نه علاوه د الله تعالی او د دین په غلبې کې او د الله تعالی د دین د تشهیر لپاره لګیایي خوش قسمت دي خلک چې هغه الله تعالی خپل دین طرف ته راجمع کی دا د هیڅ په بس کې نه ده چې څوک نیکیو کی او هیڅ په بس کې نه ده څوک بدیو کی چې باندې الله رحم وکي هغه خپل نیکی ته برابر کی او څوک چې الله تعالی بدقسمت جوړ کی نو هغه خپل نیکی نه غلري ثابت کی الله تعالی دې موږ تاسو باندې هم د کرنګي فضل تر مرګ وخت پورې جاری وساتي او الله دې موږ په خپل دین باندې او په دې کلمې باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله په دې مرګ نصیب کی تاسو د سورته بقره درې رکوګان اولې په دې کې ټولنه اول الله تعالی تاسو سره د متقینو تعارف وکړو بیا الله تعالی تاسو ته کافرو خدل بیا الله تعالی تاسو ته منافقینو خدل بیا الله تعالی اغنا با ټولو انسانانو ته خطاب وکړو او ټول انسانانو ته د دعوت ورکړو د عبادت لپاره او خپل د الوهیت او د ربوبیت دلایل بیان کړل او دا خبره وکړه چې کدا قران کریم تاسو ته بده کې شک کاری یا تاسو دا شک کی چې کني د پیغمبر ځان نه جوړ کړي دي نو تاسو دا غسی راوړی یو سورۃ تاسو راوړی اندازه به تاسو ته ولګي چې سیوا الله نه څومره څوک تاسو یې غمره جمع کړي بیا احساس ورکو انسانانو ته چې تاسو هیڅ شی نه وای ما پیدا وکړی او بیا به عمر کوما او بیا به مجوندی کوما نو حق لرم د دې خبرې تاسو زما عبادت وکړي اوس مخکې رکوع کې الله تعالی انسان ته د انسان هغه حیثیت خي چې ته کم بنیاد باندې مادي دنیا ته را لګلې ستاسو دلته دنیا ته دراتلو حیثیت څه دی لکه مثلا موږ یو کور کې یو سړی پلار دی یو ورور دی تر دی ماما دی یا یو دفتر دی ډایریکټریټ دی وغیرہ هغه کې د هر سړي خپل یو حیثیت دی مقام دی کشر ځان مشر جوړ کی نو حالت خرابي چې مشر ځان کشر جوړ کی به حالت خرابي نو موږ تعالی د دنیا ته دراستولو بنیادی مقصد خی تاسو څه شی وای ولې راغلی تاسو دلته څه یی تاسو دا ډیر اهم ترين رکوع ده د قران کریم اهم ترين موضوع ده په دې باندې ځان پویول ډیر ضروری ده د دې الفاظ باندې ځان پوي کوي د دې مقصد باندې ځان پوي کوي یعنی موږ ولې دلته دنیا کې ولې آباد ولې شته دلته موږ الله ولې را لګلیو دې باندې الله نن خبره کوي الله دې موږ تاسو په دې باندې پوي کوي الله فرمایي وَإِذْ أَوْ هَرْكَلَا وَأَوْ إِذْ هَرْكَلَا قَالَ چِئُوَلِي رَبُّكَ رَبِّسْتَا لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوتَا إِنِّي زَچِيَمْ جَاعِلٌ پیدا کون کېما جوړون کېما جوړوم فِي الْأَرْضِ پزمکه کې
فی الارض پزمکه کې خلیفہ جانشین خلیفہ نائب یو پسبل دا ډېر اهم ترین ټکی دی د قران کریم او په دې بنیاد باندې د انسان اهمیت او حیثیت معلومیږي نائب ویل کېږي خلیفہ ویل کېږي قائم مقام تا یو سړی موجود دی هغه نشته بل سړی په هغه باندې قائم مقام تا لکه موسی علی السلام چې کله کوه تور ته تلو نو هغه هارون علی السلام خپل جانشین خلیفہ جوړ کړل تا الله تعالی خپل نائب دی دنیا ته راولګل دې د پاره چې زما چې کوم احکامات دي زما چې کوم نظامی زما چې کوم خبره ده زما چې کوم دین ده دا په دې دنیا کې زما خبره به نافذ کړي دا د انسان ذمہ داری ده بعض خلکو دا اعتراض کړي دي په دې معنی باندې چې چونکه الله خو موجود دی نو چې یو کس موجودي یو ذات موجودي او خلیفہ کیږي نه بیا نه دا سې ډېر ځلې کیږي او الله تعالی رب دی او زمونږ په دنیا کې امداد کیږي چې یو سړی موجودي خو هغه خپل کار چاته حواله کړي دا کار ته وکړي او چونکه انسان ازمایش لپاره پیدا کړی دی الله نو دی وجنا به طور ازمایش الله تعالی مونږ د دنیا ته راولېګل چې زما کومه خبره ده هغه به تاسو دلته کوي او تاسو بنافس کوي دا لنډه مختصر معنا کومه په دې باندې وګت تشریح ما دی باندې یو درس کړی تقریبا 4.5 غنټې په دې باندې په دې خلافت په دې موضوع باندې ده کته اوس ډېر زیات دغه خواهش یو هغه کیسه اوس هم شته دي تاسو هغه به تفصیل سره اوریدل شي او هغه تاسو هغه باندې ځان پویول شي نور عالمانو کوم چې غټ عالمان دي هغه په دې باندې تفصیل سره خبره کړې ده چې د انسان حیثیت څه ده نو تا مختصر خبره دا کومه چې د انسان حیثیت په دې دنیا کې د الله تعالی طرفنا نیابت د الله خبره په دې دنیا کې نافذ کړي د الله خبره په دې دنیا کې خوري د الله خبره په دې دنیا کې نور خلقو ته رسول نه بعد دغه نظام بدلتا د دې ذمہ داری ده بنیادی حیثیت ده لکه تاسو استوما دې لپاره چې زما دا پروګرام دې دا ته التنافس کلاړ دا د التنافس کلاړ بدا خلاصه یاد ساتئ نو اوس تا وایا ما تاسو هر یو کس تا ډیر لوی حیثیت ته د الله په نسبت باندې ته ډیر لوی اهمیت ته د الله په نسبت باندې ته د الله نائب یې ته الله را لګلې ته د الله ډېره ذمہ داری درکړې ده ته د جناورو په شان نه چې خوراو دکېګا او تشېګا او خوب کوا او پاسېګا یا صرف کور جوړاوه بنگله جوړاوه تعلیم کوا نه دا د الله ډېر لهمه ذمہ داری ده دا د الله مخلوق ته دا د الله ادا چې ده لکه د الله تعالی طرفنا د زموږ الله یو ډله د یو پارټي د ابتدایي درس کې ما تاسو ته خدلی و نو دغه حیثیت باندې تاسو هر وخت ځان ته ګورئ همدا وجه ده چې انسان اشرف المخلوقات ته همدا وجه ده د فرشتو نه استا احترام ډیر زیات دی دا ډېر عجیب خبره ده فرشتي تعالی حکم کړی چې آدم ته سجده وکړي فرشتي زمونږ تابع دي مونږ تابعداري کوي مونږ د فرشتو تابعدار نه یو فرشتي زمونږ تابعدار دي مونږ د پیریانو تابعدار نه دي پیریان زمونږ تابعدار دي مونږ د جناورو تابعدار نه یو جناور زمونږ تابعدار دي دومره غونډه بچي وي دا دومره 8-10 سال غټ پوخ بنولې وي او دا ورپسې رواني دا ورپسې رواني هغه تابعداري وکړي همدارنګ نور تاسو معلومه دا د انسان هغه لوی حیثیت دی ډېر اهمه ذمہ داری ده او ډېر اهم حیثیت دی ډېر اهم مقام دی تاسو د الله تعالی په نسبت نو چې کله الله تعالی فرشتو ته فرمایل چې زه بسمکه کې خلیفہ جوړوم د دې باره کې قران کریم کې ډېر زیات آیاتونه دي هغه نه دا تاسو دا معلوموله هم شي ثابتوله هم شي او تاسو هغه باندې پوهیدل هم شي لکه مثلا سورۃ صاد کې 38 نمبر آیت ته سورۃ صاد آیت نمبر 38 اور سورۃ اعراف کے 142 142 اور 150 150 ہمدارنگی سورہ بقرہ 247 کے 247 240 همدارنګ نورم قران کریم د دې موضوعنا او د دې اغنا خو چونکی دیواري درس کې ما د نور آیاتونو راړول هغه د دیو څخه پر خو دي چې قران کریم مانو ته زیاته توجه ورکو چې هغه تاسو چا شوق کینو د آیاتونو ما تاسو ته خودل دا تاسو خپل کور کې هوم ورک په بنیاد باندې دا کوي سورۃ النور 24 نمبر آیات هم ډېر اهم ده الله تعالی فرمایي لا یستخلفنهم من بخامخ خلافت ورکو دیتا په دې ځمکه کې په دې شرطونو باندې هغه تاسو وګورئ سورۃ حج کې الله تعالی 40 او 41 نمبر آیات 40 او 41 حج 40 41 40 او 41 نمبر آیات کې
بهرحال اوس مخ کې تاسو اورئ قالو اولی فرشتو اتجعلو آیت جوړي آیت پیدا کړي فیها پدیزمکه کې من اغڅو یفسدو چې فساد وکړي فیها پدیزمکه کې ها ضمیر مؤنث ته ارض مؤنث ته فیها پدیزمکه کې ويسفکو او تو ییب سفکن تو یول ته ویل کیږي بیول بهانا تو ییب الدماء وینه دم واحد دماء جمع تو ییب وینه ونحن او منچیو نسبح تسبیح وایو پاکی بیانو بحمدک ستا حمد سرا ستا صفت سرا سنا صفت دستا ونقدس او مونږه لوی بیانو پاکی بیانو زبرګي بیانو دا څه ډېر معنی کومه کنه دا مختلف مفسرینو کړي او دا ټول به کې مروي علامه الوسی ډېر لوی مفسر تیر شوی دی هغه یو ځای کې لیکلي دي چې ما یو تفسیر پڑھاو کو په هغه تفسیر کې لیکلی وو چې یو آیت زرمانه کې دی شي ما دا خبره اونې منله ځکه دا خبره مې زړه ته پرې نه وته مې دا اسی مبالغه کړې ده خو پریشان شوم چې کزر معنی کې دی چې نو خو یو معنایت وکولای شم نو ما خو علم ډېر ناقص دی نو ما په جماعت کې ترجمه کوله ترجمه مې پرې خوده ا دې پریشانی دی وجنه نو یو میاش په دې پریشانی کې لګیا و ما پریشان و ماشاءالله ما ته علم راکې او ما پوهې کې په قرآن کریم باندې اخر ما خوب ولیدو او رسول الله صلی الله علیه و سلم په خوب کې ولیدو چې دا خپل لاړې مبارک ما ته په خپل کې راکړي سحر ما ترجمه ته شروع وکړ نو ما الحمدلله په درې میاشتو کې وویل سره مې قرآن شروع کو صرف الحمدلله دا مې په درې میاشتو کې بیان کړو دا بیا زه ما ولیکل چې دا یو آیت زر معنی نشي کېږي د ډېر زیات کېدی شي د ډېر زیات کېدی شي نو دی وجنه ځکه مې مشهوري یا کمه د الف سره جوړي معنی دی هغه مونږه زیات نه زیات بیان وکړو نور کومه تاسو ته بیګا ویلې دي چې شرح صدر الله نصیبای دا الله سره تعلق ته کله چې تاسو قرآن کې تعلق وي او الله تعالی سره تعلق جوړ شي الله سينه کولاوي بیا نو نسبحو پاکي بیانو تسبیح دوای تسبیح تا او د دې تعلق عبادت سره ده د تسبیح تعلق عبادت سره ده ونقدسو دم پاکي دوای معنی تقریبا دواړو یو ده او د دې تعلق اعتقادات سره ده یعنی مونږه په عقیده هم ستا متعلق ډیره درست وي او مونږه په اعمال هم ستا متعلق او ستا د حکم مطابق بوي الله تعالی دې مونږ تاسو مونږ د کرنګي جوړ کړي نسبح بحمدک تسبیح او حمد سبحان الله دا تسبیح ته الحمدلله دا تسبیح ته دا عام غدي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا یو ورچا سوالو کو مسلم شریف حدیث ته مشهور حدیث ته او ډېر مضبوط حدیث ته مسلم شریف سئل پختنه وکړل شو عن النبي صلی الله علیه و آله وسلم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا ای الكلام افضل کم ذکر کم کلام افضل دے په اسکارو کې یعنی موږ ذکر کوو په دې کې کم یو ذکر د نورو مقابله کې افضل دے قال او علی رسول الله صلی الله علیه و سلم مصطفى الله للملائکه اغه ذکر چې الله تعالی خوښ کړی دی فرشتو لپاره اخو کړی دی فرشتو لپاره نو کم یو دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم یو بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان دو کلمې دي چې ډېر سپکې دي په ژبه باندې ثقيلتان ډېر درنې دي فی الميزان پتلکی عند الرحمن پنځ الرحمن بادشاہ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم نا یو سړی تاسو کو چې یا رسول الله ز معاشي مشکلاتو کیما کاروبار می خنه چلیږي ما ته ذکر وخایا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ته د فرشتو ذکر کوا او سحر د سنتو نه بعد د فرض نه مخ کې سل کرت دعوایت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم عظیم کلمې علی رضی الله تعالی عنہ نے روایت هغه فرمای چې ما پختنه وکړه د عمر رضی الله عنه چې دا الحمدلله معنا خو ما تزددا او د لا اله الا الله په دې مطلب باندې زپویم او د الله اکبر په معنی باندې پوهیږم خدا سبحان الله ما ځان ته نه پریوزي په دې ځنه پوهیږم زما سینه نه کولاویږي دې څه مطلب ده عمر رضی الله عنه فرمایل چې دا هغه بهترینه کلمه ده چې دا الله خپل ځان لپاره خوښ کړی ده دا الله خپل ځان ده دې معنی
تسبیح اصل کې وایي کنه د دې معنی لک تاسو سوچو کوي تاسو تلوتا او کله چې په ماهی په اوبو کې مزل کوي یا هوا کې جهاز یا مرغۍ مزل کوي چې هغه ته رکاوټ نه او دا غي د مزل خناک همي او دا غي غلیدل خوندم او مزه هم کوي دې د ویل کېږي تسبیح دا د لفظي معنی ده دا چې کله الله د پاره شي یعنی یا الله تعالی ستاسو ټول کارونو کې ستاسو تخلیق کې ستاسو څنګه تاسو ذات ته موږ ته پته نشته څنګه چې تاسو شکل او صورت ته موږ ته پته نشته ستاسو هر یو کار کې خوند ده خایست ده برکت ده او رنگینی ده پکې رکاوټ پکې نشته دا غتللو ده مې ستاسو په دې کائناتو کې سوچ کول مزه کوي ستاسو ذکر وکړل مزه کوي نو کده ټول معنی مونږ راجمع کو نه دې معنا ده سبحان الله خسته ده الله رنگین الله خپل الله بهترین الله دا ټول معنی په دې کې راځي دا ټول معنی په دې کې راځي عظیم ترین ذکر ده د اسکارونه عظیم ترین ذکر ده الله تعالی دې مونږ تاسو ته الله نصیب کړي دا ذکر او اسکار نو فرشتو ورته فرمایل ونحن او منشيو نسبح باقي بیانو بحمدک ثنا صفات دستا ستا صفات سرا ونقدس او مونږه پاکي بیانو زبرګي بیانو پاکي ته ویل کېږي عیب نه ته پاکي مونږ دا غوايو لکه ستاره پارا قال او ویلی الله تعالی فرشتو ته په جواب کې انی ذچیما عالم ډیر پوهېګما خپوهېګما ما پاغو شینو باندې لا تعلمون چې تاسو نه پوهېږئ دا الله تعالی حاکمانه جواب او فرشتو ته الله تعالی د مشورې لپاره نو ویل چې ما ته مشوره راکړي او نه دې نه تاسو کو چې ما زه حکم کوو نه کما نه دې لپاره ورته لپاره الله ذات د دینه پاک دی چا نه مشوره وغواړي او الله ذات د دینه هم پاک دی چې هغه چا د مخکینه اطلاع د لویوالي لپاره وکي دا د انسان هغه د اشرفیت هغه د لویوالي او مقام الله خي چې دومره زب بهترین سره پیدا کوم دومره بهترین مخلوقات پیدا کوم دا هغه لوی د غي په ذهن کې اچولو اوس فرشتو ویلي چې ولی پیدا کوي اتجعلوا مدایات ساتي ګوره دا ډېره خطرناک خبره ده چې دا د فرشتو اعتراض نه وو فرشتو الله تعالی فرشتو به باره کې فرمایي چې لا يعصون ما امر الله دا الله تعالی د حکم نه انکار نشي کولای دا معصومی دي دا معصومی دي دا نورانی مخلوق ته د دې جسم لطیف جسم ده مونږ په ځین کې دا نه راځي مونږ په دې باندې پويګو البته پیغمبرانو مختلفو شکلونو کې دالي دي جبرائیل اسلام په اصلي شکل کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیدل الله دا قوت ورکړي چې انسان شکل ځان نه جوړ کی دی شي مونږه تاسو لیدلی خو مونږ په نه پوي مونږ نه دی پیژندلی بهر حال نو دا د فرشتو اعتراض نو او نه فرشتو په دې بنیاد باندې کوي چې کني مونږ نه منو نه اتجعلوا تاسو د لفظ جوړه وګورئ حیرانی ده تاسو کوي چې مونږ خو په دې پوي نشو ته مونږ پوي کا دا ولې داسې ان دا داسې مخلوق ته پیدا کوي مونږ پويګو نه مونږ پوي کا مونږ پويګو نه مونږ پوي کا اتجعلوا دې کې د الف لا الف چې د سر کې د الف استفهام وایي یعنی پښتنه د پاره دا خبره وکړه نو الله اول جواب حاکمانه ورکو حاکم دی الله چې زه پويګم تاسو نه پوي انی عالم ما لا تعلمون زه پويګم تاسو به نه پوي بس فرشتي خاموش ټیک ته یا الله و صلی الله فرمایي وعلم او يخذلي آدم ته آدم د دې په معنی مفسرینو کړی یو د زمکه چنجه د آدم وای ادیمه الارض او دویم غنم رنگه هر هغه شی چې رنگ د غنمو په شان دی د آدم ویل کی او دا انسان ته ځکه آدم ویل کیږي چې انسان عموما انسان غنم رنگي او یا د زمکه لپاره پیدا کړی شوی دی او زمکه کې دنه بیا خخي دغه موږ مړ شو نو خاور ته زو نو دی وینا د زمکه نه جوړوم دی او زمکه ته بزیهم زمکه ته بزیهم همدا وجه او دا زموږ تاسو هغه نیکو یا هغه زموږ اولین شخص سوچ الله تعالی د خاورنا او هغه خاورې بیا په خکړه بیا ټنګیدون کې شو مخکې آیتونه دي په چونګې حضرت تاسو ترړاو منه ورستو راضي به تاسو پوي شي هغه نه الله تعالی جوړ کو او بیا خپل پوکې باغ کې وکړو او الله تعالی بیا جوړ کو انسان او خلافت ذمہ داری یوازې آدم د پاره نه و بلکې انسانيت د پاره و انسانيت د پاره و وعلم او خذلی آدم علیہ السلام ته الاسماء نمونه عبد الله ابن عباس فرمایي چې ټول شنو نمونه الله خدل ځکه چې په اسم کې علم دی ونوم کې علم دی لکه مونږ وای کور نو د کور ټول علم زموږ ذهن کې ورې راغی مونږ وای بازار
نو بازار ټول علم په ذکر دکانونه کاروبار او ګوړه او چای او چینی و غیره دا ټول په یو دکان یا یو بازار کې راغی نو اسم کې اصل کې علم دی نو الله علم ورکو نو مونږ ورکړل او دغه استعمال او په دې باندې الله پوي کړو كلها د ټولو سيزونو څومره چې دغه وخت ضرورت او شاید ټولې مر کړی وسه پوري الله نه بعید نه الله یو کار کوي نو کولای شي ثم بیا عرضهم وړاندې کړلې عرض پیش کول ته ویل کی پیش کړلې وړاندې کړلې علی الملائکه فرشتو باندې یعنی فرشتو ته هغه سيزونو نمونه هغه سيزونه چې کوم آدم علی السلام ته خدل فقال نو ویلی الله تعالی انبئونی اخی ماتا انبئونی ماتا اخی نبا نبی ته نبی زکوي چې دا خبر ورکي لوی خبر نبی خبر رسا پیغمبر چې موږ ورته وایو نو خبر رسا لوی خبر نو انبئونی خبر را کایماتا او یې خیماتا باسماء نمنا هؤلاء دغه سيزونو کتا سو آدم علیہ السلام نو ویل چې ولیم پیدا کړی نو تاسو دغه شنو نمونه راته وخایي ان کنتم کچری یی تاسو ان کچری کنتم یی تاسو صادقین رشتونی قالو فرشتو اویلی سبحانک پاکیت سبحان معنی میں تاسو کړه پاکیت تعالی را تپاکی لا نشته ده علم لنا مونږ سره مونږ د پاره لا علم لنا نه پوي ګونګه نشته ده علم مونږ سره الا مگر دومره علم ده ما هغه علمتنا چې دار کړه دې مونږ ته خدای دې سيزونو نمونه نه دي خودلی نو مونږ په دې نه پوي مونږ سره هغه علم دې چې دار کړه دا مونږ سره نشته انک بشکت چی انت امت العلیم پوهی دانای الحکیم خاوند حکمت ولای هغه ذات چې دغه په فیصلو کې خیر دی دغه آغازم خیر په بنیاد باندې وي او دغه اختتام هم د خیر په بنیاد باندې ډیر واری موږ ځنه شونه د آغاز خیر په بنیاد شروع کوو اختتام یې خنۍ حکیم ذات هغه چاته ویل شي چې هغه آغاز نم خبري او دغه کې خیر وي او انجام نم خبري او باقي کې خیر وي قال اولی یا آدم الله تعالی اولی قال اولی الله تعالی یا آدم اے آدم انبئهم اخیدویتا باسمائهم نمونه د دې سيزونو دا کوم چې فرشتو ته وړاندې کړیو فلما بیا هر کلا انبئهم چې اوی خدل اغه نمونه اوی خدل اغویتا باسمائهم نمونه د هغه سيزونو قال نوویلی الله تعالی علم اقول لكم علم آینا اقول ما ویلیو لكم تاسو ته علم اقول لكم آیا مانو ویلی تاسو ته آیا مانو ویلی تاسو ته انی زچیم عالم خبهګما غیب السماوات غیبا پټو سيزونو غیب پټ نه لیدون کی شیونه السماوات د اسمانونو والارض او د زمکه وعالم او زبهګما ما بهغه شیونو تبدونا چې ښکارا کوي تاسو سرګندوي تاسو وما او بهغه سيزونو کنتم چې یی تاسو تکتمون چې پټوي زستا زو ښکارا او په پټو دوړو نه خبر یم دوړ باندې زه پويګم او تکتمون کې اشاره د ابلیس هغه کفر ته همو چې هغه په ځکه خو کستو کینو د آدم علی السلام د پاره او د الله وا اشاره وکړه چې زه غنم خبر یم او زستا زو ښکارا ونم خبر یم دا پیدا شو آدم علی السلام بیا څه چلو شو واذ او هر کلا انیات کا هغه زمانہ قلنا چې اولی مونږه للملائکه فرشتو ته اسجدوا سجده وکي سجده لفظي معنی جوکاویدل عاجزی کول تابعداري کول او دا سجده څوا دی باندې ډېر لوی تحقیق عالمانو مفسرینو کړی دی دا باقاعده عمدک کرنګي سجده وا لکه څنګه چې موږ په مانځ کې سجده کوو او دا سجده آدم علی السلام ته نه و سجده الله تعالی ته و لکه څنګه چې موږ کعبه ته سرګدو نو کعبه ته سجده نه کوو خو کان ته سجده نه کوي کان ته خو ځوان سجده کوي موږ حقیقت کې الله ته سجده کوو خدا دې موږ الله خو کړی دی د اجتماعیت لپاره چې تاسو په دې باندې راجمع یې نو موږ غواړو الله تعالی فرشتو ته حکم وکړو چې تاسو آدم علی السلام ته سجده وکړئ په دې فرشتو کې ابلیس هم هغه انکار وکړ نو او د آدم رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه نه مخکې د تعظیم سجده عام خلقو ته هم جایز و لکه څنګه چې یوسف علی السلام خوب لیدلو
چې زما ته یو لستوري سجده کوي او بیا چې کله د یوسف علی السلام ورونه او پلار د یوسف علی السلام دربار ته راغلل نو دا ټول ورته په سجده پرې وتل بیا دا سجده جایز و تعظیم په بنیاد باندې عبادت په بنیاد باندې نه خو چون کې دغه سجده شرک سره سمون خوري او د شرک هغه پکې راځي نو الله دا اډو منه کوي اډو دا شکل صورت دینه وباسي بیا وتاو دغه سجده کوي او دا جواز جوړي اگر که خلک اوس کوي اوس هم کوي خلک سجده د پیران میرانو د قبرونو ته زیارتونو د خلک سجده کوي او دا کفر د شرک دی لوی شرک الله دې متاسف نه بچ کی نو دا سجده وا باقاعده او سجده الله تعالی ته لآدم آدم تا ان آدم علیہ السلام تا سجدہ وکي فسجدوا بسجدہ وکړه الا مگر ابلیس ونکړه ابلیس د دې لفظي معنی دا مایوس ته ویل کی دا الله د رحمت نه مایوس او دا د شیطان هغه مشرو داغه د خپل نوم عزازیل او دا عام د ابلیس د شهادت کومه خلکو دوای دا خدای دې لکه ابلیس ان شیطانانو مشر نو د سجده ونکړه او دا د پیریانو د خاندان نو د فرشتو د نسل نه نو دا ها ډله د فرشتو په هغه کې و دا خدا په خپل د فرشتو نه نو دغه چې الله فرمایي په سورته کهف آیت نمبر 50 کې چې کان من الجن و د پیریانو نه نو جواب ملو شو قرآن خپل د بل ځای تفسیر کوي یفسر بعضه بعضا نو الله مون تخپل او فرمایل چې د فرشتو نه نو بلکې د پیریانو نه کان من الجن سورته کهف آیت نمبر 50 نو بیا الله فرمایي ففسقا عن امر ربه انکار وکړو د الله تعالی د حکم نه او بیا سورته حجر آیت نمبر 27 کې الله فرمایي والجان او پیری د ویل کېږي خلقتو ما پیدا کړی من قبل من نار سموم د مخکې د انسانانو نه هغه اور نه چې لمبه وهي د اور نه پیدا شوی دی ټول پیریان بهر حال ابا انکار وکړو سختی سره انکار ته ویل کېږي شدت سره انکار وکړو د سجده نه کوم آدم ته واستكبر او تکبر وکړو د تکبر په بنیاد انکار وکړو چې زه غلو یم وکانا او شو ده کان په معنی د سارا یعنی شو صوت سره سارا شو وګرځیدو ده منل کافرین د کافرونه د کافرونه شو د کافرونه دغه چې انکار وکړو خدایات ته ګوري کوم چې د قران کریم لګ لګ مانو باندې پويږي د سجدین د انکار په بنیاد کافر نشو بلکې د الله تعالی د حکم ته سپکو قتل په دې بنیاد باندې انکار شو په دې باندې کافر شو نمونږه کې بعض خلک داسې شته چې مونږ نه کوي نمونږ هغه د کافر نه شویلې خو که یو سړی داسې بد قسمت دی چې د مانځي حکم تسپک ګوري نو دا خو دغه نه خو شک نشته د کفر نه دا کفر کې بیا شک نشته نو وقلنا او مونږ اوویلی سجده د الله تعالی نه علاوه هیڅ ته جایز نه ده یو وار ادم علیه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته صحابه کرامو عرض وکړو چې یا رسول الله دا نور بادشاہان وغیرہ خپل بادشاہان ته سجده کوي مونږ هم غواړو چې دا ته سجده کوو د تعظیم د دې د مینې نه د احترام نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې کچيري د انسانانو سجده جایز وي نو ما به خذ ته حکم کړو چې خواندان ته سجده وکړي یعنی ما د سجدې نه هم ضروری سجده د خذ د پاره دی چې خاوند ته وکړي خو چونکی الله طرف نه ناجایز ده نو دی وجنه ده ناجایز ده نو سجده الله نه علاوه هیڅ شاته چکاویدل جایز نه دي هیڅ قسم ته چکاویدل جایز نه دي کاغه دا سلک سر دی کاغه ډیر سر دی او کاغه خالص پیټیدل دي جوکاو صرف الله د پاره دی جوکاو صرف الله د پاره جسمانی طور باندې هم او همدغه رنګي معنوي طور باندې یعنی نور شینو کتابداري هم د الله نه علاوه بل څه جایز نه ده وقلنا او مونږ اوویلی یا آدم اے آدم اسکن اوسا انت وزوجک او بیبی دستا دلته شیطان یو تعریف پات شو واستكبر او تکبر وکړو دې باندې کوم یو حدیث واوري متفقون علیه حدیث د بخاری او مسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا يدخل الجنه من اغد نه بداخليږي هغه سړی جنت ته هیڅ چره بداخل نشي چې کان فی قلبه مثقال حبه من خردل کچيري وید د پسړه کې د یو د شرشمو د توره وړه دانه نه دینه هم وړه د دومره تکبر د چا پسړه کې وی د جهنم ته داخلي کینا د جهنم ته تکبر په بنیاد او رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې الله فرمایي چې کبر د زما صادر دی کبر زما صادر دی او څوک مانه چې زما صادر راکاږي نزه پرې دمانه
الله ته ډیر بدی شي تکبر ډیر بدی شي عاجزي انسان ته بار عاجزي خوند کوي عاجزي سره مزه ده او عاجزي کې هغه شکل صورت او عمل وغیرہ وغیرہ ټولو کې وقلنا من قولي يا آدم اے آدم اسکن اوسیگا انتت وزوجک او بیبی دستا الجنت پدی جنت کی وکلا او تاسو دواړه خوراک وای تسنیه صيغه ده دواړه وکلا او خوراک وای منها د جنتنا رغدن فراخه اسود حالی سرا یعنی ستا په مرضی باندې چې کله خوراک او زندگی وي دي ترغد ویل کیږي یعنی هر شی خپل مرضی سره کپڑے واجو خپل مرضی سره خوراک او خپل مرضی سره اوسېګا وغیرہ وغیرہ نو تاسو خو ارچته چې اوسېګا دي جنت کې حيث کم دې کې شئتما چې غواړی تاسو دواړه ارزه کې چې اوسېګا دا جنت تاسو ته کلاو ده بده کې اوسېګا خو ولا تقربا او من نزدیکیږي تاسو دواړه هذه الشجره دغه ونه تا یو ونه ورته خوخه کړه او دا ونه د تشي وا د الله نه دی خودلی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خودلی او یاد ساتي چې په قران کریم کې اضافي خبره نشته نو دا اضافي خبره کوم ته پته ولګي چې دا غنمو دا زموږ ایمان کې زیاتې راشي نه کوم ته پته ونه لګي نو کیمرا غنا نو قران کې اضافي خبره نشته اصل کې الله تعالی هغه کیفیت خی ونه ضروری نه ده که ضروری وي نو الله به خودلی وي که ضروری وي نو الله به خودلی وي نو چې الله نه خودلی نو تم به تحقیق مکوا الله نه خودلی او بعض خلک بیا په دې باندې لګیا دي دا و نه د دې مثال دا سي دي لکه ته چاته یو کار ورکې چې دا کار وکا الکه مثلا زار مشره مثالونه ورکوما چې زه تاسو ما چې وبره کته کېم ته وای چې دا څومره خسته आवाज دي او بیا پښتنه وکړي چې شیشه ګلاس کې درکما او کا سټیل ګلاس کې زړه ما په سر دی ولګي یاري خو براکا ناغه وای چې نا ګلاس د غټ یو کور کوټي او بیا و تحقیق کوی دا کم ګلاس ته دا څومره ګلاس ته د وزن څومره وي د دې انداز څومره وي د شیشه لري کمی کپ نه وي او دا دی نه وي که زوړ دی وي دا استعمال شوی وي کنه وي او دا بخیلاس وغیرہ وغیرہ دې مطلب څه دی نه کوم مطلب الله اندامدار چې نه کوم نو چې کم خلک داسې په خبرو کې نه نوځي د دې مطلب دا چې الله نور حکمونه نه منما نو دغه کې ځان په دې کې خواروم دغه نو الله نه خودلې چې څونه وا او موږ مرتره کار نشي چې څونه الله به یو نه ورته خودلې و جنت کې لګي ونه خو نه وي دا یو ونه دا مخري دا الله تعالی متخای دې لپاره چې تاسو ته اوخای د دې حکمت دا ده د حکمت باندې ځان پوي کوي چې الله په اصل کې مونږ ته اوخایتل چې تاسو اصل مقام دا جنت ده الله دې مونږ سره نصیب کړي او دې جنت نه تاسو څوک را کوزي دا شیطان دا تاسو دشمن دی ځان ته ساتي نو دی وجنه دنیا کې چې د کوم شرون الله ویلي دي چې منځ دې کېګا نو منځ دې کېګا ان منځ دې کېګا بس دا مراد ده نه ولا تقربا او منځ دې کېږي تاسو دواړه هذه الشجره دیونتا فتكونا نشيب تاسو دواړه من الظالمین د ظالمانو نه په سورته اعراف آیت نمبر 11 نه 25 پورې د دې تفصیل ده 11 نه 25 پورې بلکې کتا سو اجازه پی لګواغه وګورو ډیر هغه کې اندازه ولګي چې شیطان په کومه طریقې سره انسان دوکه کوي سورته اعراف آیت نمبر 11 نه 25 پورې لګراواړوي تاسو ته دغه چې آیتونه خیم کنه دا هغه هم تاسو اندازه ولګي چې دا زولې خیم دا آیات وګورئ سورته اعراف اتمه سپارا وم نمبر سورت یولسم نمبر آیت نمبر 11 یولسم نمبر آیت د سورته اعراف تاسو دغه اندازه ولګي چې قران په خپل د خپل ځان څنګه تشریح کوي او دا کیفیت څنګه هغه هم تاسو ته معلوم شي سورۃ اعراف آیت نمبر 11 یولسم سورۃ نمبر 7 پارا نمبر 8 اتمه سپارا وم نمبر سورۃ یولسم نمبر آیت روملو اوس تاسو باورئ ولقد بتاکی سرا خلقناکم پیدا کړیو مو تاسو ثم بیا صورناکم موږ صورت جوړ کو تاسو ته صورتونه درکل ثم بیا قلنا موږ اویلی للملائکه فرشتو ته اسجدوا سجده وکي لآدم علیہ السلام ته فسجدوا نو سجده وکړه الا مگر ابلیس نکړه لم یکن نو ده من الساجدین د سجدي کوونکو نه قال اویل الله تعالی ما منعک تشی منع کړه اے شیطان ابلیسا الله تسجد د سجده دی اونکړه اس باغ وخت کې امر تو کا چې ما حکم کړتا تا قال اول شیطان ابلیس
انا ذچیم خیر غریما منه د آدمنا ولی غری خلقتنی تاز پیدا کړی ما من نارین د اورنا وخلقته تا پیدا کړی د آدم من طین د خټینا نو اورنا خو خټه زوره وری او غری نو زوجنا ز غری تکبر وکړو او عقل نه کار واغستو قال اولی الله تعالی فهبت بس کوشا منها د جنتنا فما يكون لك ندی مناسب تا د پارا ان تتکبر چتا ته تکبر وکي لیو کې فيها پر جنت کې فخرج بس اوزا انك بشکت من الصاغرين د ذلیل نبي تب ذلیلای قال اول شیطان انذرنی مهلت را کی ماتا الی یوم یبعثو تر هغه ورځې پورې چې خلق پکې راپورته کیږي یعنی قیامت ورځې پورې ماته مهلت را کی ما من نکي بیا څه کوم زه قال اول الله تعالی انک بشکت من المنذرین د مهلت درکړې شو نه تا د مهلت درکړې شو یا قیامت پورې به تمرینا نو اوس خبره واوره ډیره ضروری خبره ده ډیره اهمه خبره ده قال اول شیطان فبما اغويتني پس سبب چې تاسو گمراه کړم ان دي شیطان د انسان د وجنا تاسو رويستما دي جنت نا لاقعدن خامخ بزکینما لهم دي انسانانو ته صراطک المستقيم ستا پسې خلاره کې دا شیطان ذکر الله متولي کوي دا متخایج دا بتا تو رکاوټ جوړي زب پدې سي خلاره کې رکاوټ جوړاوما ثم بیا لآتینهم رازم بزدویتا دی انسانانو تا تو کولو د پاره من بین ایدیهم د دې د مخ طرفنا برازما ومن خلفهم د دې شا طرفنا وعن ايمانهم او د دې خي طرفنا وعن شمائلهم او د دې ګس طرفنا یعنی یو الګ نه پردمنا یو شکل کې برا شما بل شکل کې برا شما بل شکل کې برا شما بل شکل کې برا شما یو شان دې خبره خسته کما بل شان دې ورته خسته کما یعنی مطلب د مزاج باندې زه پوهیږم او چې کم مزاج د هغه څه به ورته راځم غپریدا مینا دا تا عبادت ته پریدا معنا او بیا څه کوما ولا تجدو او تب انمم اکثرهم اکثر د دوینا شاکرین شکر کوونکی قال اولی الله تعالی اخرج اوزا منها د جنتنا مذءوما ذلیل شوی مدحورا رټل شوی لمن تبعکا او چا چې پیروي وکړه دستا منهم د انسانانو نا لاملئن نخام خذ بدکما جهنم منکم استاسو ټولنا انتا او تا تابعداري کوونکی اجمعین ټول ویا آدم اے آدم اسکن اوسیگا انت و زوجک او بیبی دستا الجنت بدی جنت کی فکلا بیتا سدواړه خوراک کوي من حيث شئتما سنم چې خوخيږي کم شیم چې خوخيږي دی جنتنا ولا تقربا منج دی کیږي تاسو دواړه هذه الشجره دی ونتا فتكونا شیبتا سدواړه من الظالمین د ظالمانو نا او د شیطان طریقو ګره انسان څنګه دوکه کوي او الله دې موږ ته کیسه نه بیانې دا قران د کیسو کتاب نه دی ګوري دا دې لپاره بیانې چې شیطان په جنت څنګه به دوکه کوي د شیطان د دوکه وګوره دا څنګه وسوسه اچي فوسوسه بس وسوسه واچولا لهما دې دواړو ته الشیطان شیطان ليبدیا دې لپاره چې ښکار کی لهما دې دواړو ته ما هغه سيزونه وریا چې پټو عنهما دې دواړو نه من سوآتهما د دې شرمګاهونو نه کپڑے دی وېسته بربند کړل نو شیطان نن سبا اټور نه لویا کرنمس مونږه بربند مونږه خدي بربند کړی او مونږه ته دا فحشي مونږه ته خسته کړل اولی مونږه د الفاظ را وستا بیا مونږه جسمانونو نه کپڑے وېسته او دا شیطان کړ او دا شیطان اولنې حمله د چې شیطان انسانانو کړی و اوس مخ کې واوره بیا چلو شو وقال اول شیطان دی آدم علی السلام ته وسوای دی ما نهاکما نئی منکړی تاسو دواړه ربکما تاسو رب عن هذه الشجره دیوننا الا مگر اندا چې ان دې د پاره منکړی تکونا چې شی بتا سو دواړه ملکین فرشتي او تکونا یا بتا سو دواړه شی من الخالدین د هرمشه پاتې کیدونکو نا ګوري شیطان آدم علی السلام باندې شیطان پویدو چې دغه نیکی خوخه ده او جنتیم خوخته او علایم خوخته نو په مغه طریقې ورته راغی په مغه طریقې ورته راغی چې دا ونه اخره او په دې ونه کې دا کمال دی چې ته اخره نو هرمشه بدل ته پاتې شي او تا نه په فرشته جوړ شي نو آدم علی السلام خو فرشته کې دوبره خوخو او جنتیم خوخو
نو دی وجنه د شیطان په خبرو کې راغی او دا موږ کرانګي چل وسم کوي دا د نکینه بدی جوړه کی دا اور چې مناوي دا د ګناه لپاره مناوي کې ثواب لپاره مناوي ثواب لپاره مناوي د انسان دی مندر ته دي ثواب لپاره دي کې ګناه لپاره دي دا خلک چې دا نور دا فسادونه او دا غیره دا د ثواب لپاره کوي دا ته شیطان هغه ګناه او تخسته کړی دا لکه څنګه دلته الله تعالی موږ ته وخدا اوس مخ کې واوري د شیطان د غچل وقاسمهما او قسم او خړو دي دواړو ته چې قسم دې په خدای باندې صحیح خبره کوم زه تاسو خیر خوایم انی زچما لکما دستاسو دواړو لمن الناصحین تاسو ته نصیحت کوونکو نه ما تاسو خیر خوایم زما خبره ومنئ فدلهما بس مایل اکل لغت والا بغرورن پتوکی سرا فلما بهر کلا ذاقا چې اوڅکلا غدواړو ذایقه واغسته وې څکلا الشجره غونا بدت نخکارشول لهما اغدواړو تا سوءاتهما دغه شرم گاهونه وتوفقا او شروع کړل دي دواړو يخصفاني چې ان خلولي عليهما پخپل ځانونو باندې من ورق الجنه پانی د جنت ځکه چې انسان فطری طور باندې پرده پوښته دته په فطرت کې خپل پرده پټول دي نو چې نه خارشول نو فور نه غپانی راغستې خپل اندامونه پټول او دا کم انسانان چې خپل ځان نه کپڑے وباسي کنه د نر یا خزه د مغرب موږ ته چل راو خو د زموږ په مسلمانانو کې مراغلل دا د انسانيت نم غورځیدلی دا د انسانيت نم غورځیدل دي یعنی انسان تاسو مشمان وګورئ چې معمولی غو د بربندي چې لکه احساس ورکړي غفور ځان پټي دا د انسان په فطرت کې دی او چې کم انسان ځان بربندي او دا ورته خخکاری دا د انسانيت په فطرت نم لاندې دا غنم لاندې کني آدم علی السلام تاسو وګورئ دا د فطرتو وناداهما او आवाज وکړو د دوالو ته ربهما د دې دوالو رب الم انحکما آیات سمن کړي نه وایما عن تلکما الشجره دا غونینا او اقول لكما او ما ویلی نو تاسو ته ان شیطان بشکدا شیطان لکما تاسو دوالو د پاره عدو مبین دشمن د ښکارا آدم علی السلام نو خطا و اوس د آدم علی السلام کردار وګور چې کردار یې څه دی نو دا الله تعالی منتخای چې تم د آدم وانت کوا ګناه بدر نکیږي شیطان به دې دوکا کوي خو بیا د شیطان وانت په خپل ګناه ټینګيږي ما چې بیا ورته دلایل ګوري چې د خاورونه جوړ دی او زه د اور نه جوړم او زه نه بهتر یم وغیرہ وغیرہ د شهید آدم علی السلام کردار داو قال اولی د دوالو آدم او حوا ربنا اے رب زمونږه ظلمنا مونږ ظلم وکړو مونږ نه فرمانی وکړو مونږ ظلم انفسنا خپل ځانونو سره وان لم تغفر لنا کچرت بخنونه کی مونږ ته وترحمنا او ترحمونه کی مونږه لنکونن نشوب مونږ دواړه من الخاسرین د توانیانو نا مونږ به توانیان چې مونږه معافي وکړه دا د انسان کردار دی دا آدم کردار دی چې کله ګناه وشي هغه ته احساس وشي چې الله ما معاف کی ما ته معافي وکړي ځکه چې ما بد کار وکړو ما نه ګناه وشوله او بیا الله ورته فرمایي قال اولی الله تعالی بیتو کس عبادکم زن استاسنا لعباد زنو دپارا عدوون دشمنان دی ولکم تاس دپارا فی الارض پس مکہ کی مستقرن استوگ نده مستقر ویلے کیگی ریسٹورنٹ تا اگر دیتا جغزے کی سڑے مستقل نہ پاتی کیگی یو څه موده به پاتې بیا برازي ما سره او بیا به دغه جنت تاسو دپارا نمرار چې یو امتحان وشي او بیا برازي نو کچا ومنله نو جنت ته بلار شي او کچا ونه من الله تعالی دې موږ تاسو او خلکو کې حساب نه کیږي نه منون کی ومتاع او سامان دے الہی تر یو وخت پوری قال اولی الله تعالی فیه بدزمکه کی تحیونا تاسو بجوان تیروي وفيه او بمدزمکه کی تموتون تاسو بمری ومنها د دې جنتنا او د دې زمکه نا تخرجون تاسو بر واستل کیږي دا د تفصیل دا چې آیتونه خیمه دا باندې بنیاد باندې چې دا قران په خپل د یو د بل د تفصیل بیانوي نو تاسو د شیطان کردار معلوم شو او تاسو د آدم علی السلام کردار هم معلوم شو اوس تاسو مخ کې واورئ جی هغه وخت کې الله تعالی وستل نو او دا د نقل د اعتراض کوي چې دا بلاړو څنګه او د مار په شکل کې لاړو او کده د فلانی په شکل کې لاړو یو خو الله تعالی د طاقت ورکړ او وسوسې لپاره دا ان کڅو په اجتماع په شکل کې لاړو دا ډیر ظلم کوي الله تعالی په دې شان سره ان ګوندې ادا مار په شکل کې تلونو الله نه لیدو بیا یا الله نه شي سره ولې نه دا الله طاقت ورکړو دا د وسوسې اچولو او دا حکمت د الله تعالی په دې بنیاد باندې کوي دغه چې تا موږ دا اصل کې تجربه گاوا او دا موږ ته خودلو د الله تعالی اوس موږ شیطان ګورو موږ نه ګورو ته موږ د شیطان په خپل شکل کې راشي بد شکل یو خکری وغیرہ وغیرہ موږ پریدو سوال به دې پریږدو
خو هغه تعالی تعالی دا قوت ورکړي چې وسوسه واچي او الله تعالی دا اختیار ورکړي نو که اوس جو سړی دا اعتراض وکړي چې الله دا اختیار ولې ورکو نو ځکه ورکو چې ازمایش ته کازمایش نه به ورکولې خو همدا غرنګل تم ازمایش وو نو الله تعالی دا طاقت ورکړي او دین اورستو الله تعالی دې ته ویل چې کوس شي دین اورستو الله تعالی ویل چې کوس شي هغه نو اورستو دا ختم شو درې واړه الله دې جنت نه صحیح مخکې تاسو وسوارئ سورۃ بقره ته واپس راشئ سورۃ بقره آیت نمبر 36 سورۃ بقره آیت نمبر 36 فازلهما بیا د بعض خلک دا وایي چې آدم علی السلام داونه خړلې نه وي موږ به جنت کې وي سوال نه پیدا موږ الله تعالی پیدا کړی زمکه د پاره د باندې آیت کې تاسو نه ورته ان جاعل فی الارض خلیفہ د زمکه د پاره خلیفہ پیدا کوم نو موږ به بیا جنت بیا هم زمکه ته راتلې دا یو خبره شو بعض خلک وایي چې دا هوا خړلې و داونه او هوا چې کومه وخذوا او خذ د زرد ککیږي په خذ باندې اعتراض کوي دم غلطه خبره دم غلطه دا څنګه ده ورته ته وسوسه اچولې او که آدم علی السلام شریک نه وي نو خذ د خاوند تابع وي خاوند د خذ تابع نه غدا داسې نه عموما اړ کم داسې یو نه پکې پیدا وشي الله دې متاسو خلقونه بچ کی بهرحال فازلهما بس دو کور کړه او دوالو ته الشیطان شیطان ازل دی ویل کېږي داسې خو دوه ته لکه سړی په خټو کې رواني کنه مزل کوي او د دغه په خوې شي خو اونه ګرځي نو هم دا غواړي آدم علی السلام کیفیت هم دا کرانګي شو چې شیطان دو کور کا خوې نه شو ګرځول دا چې الله مرګتیا خو ور سره الله تعالی ملګری پیغمبر او معصوم او ګنا نه پاکو صرف زموږ تاسو ته خدلا چې دې څنګه به تاسو دوکا کوي نفعذلهم الشیطان بس دوکا ورکل شیطان لیدوالو تا عنها ان وی خو اول شیطان عنها دا غزینا فاخرجهما بیروی استل دادوالا مما دا غزینا کان چیو دادوالا فيه باغی کی وقلنا ومنگ اویلی اهبتو خطتلو ته ویل کی خطلات شي کوزلات شي خطلات شي بعضکم زن دستاسنا لبعضن زن د پارا عدوون دشمنان دي تاسو په پسمکه کې یو بل دشمنی کوي ولکم او تاسو د پارا فل ارض پسمکه کې مستقرن یوزبوی د استوګنه زید وسیدو ومتاع او سامان ضرورت زندگی بعض خلک وایي کنه دنیا پرې دا تبلیغ تلاړ شه دنیا پرې دا جهاد تلاړ شه دنیا پرې دا لانه لاړ شه دا خبر الله نه کړ دا حکم د الله نه دی دنیا بنه پرې دنیا چې پرې دی وخت کپڑے څنګه اچي هدا د کپڑے چرته ناراضي زهره خبره د دې مشنری وي د دې کاروبار وي د دې دکان وي او کدا ته پرې دی د دې باندې کپڑے وو بس او کدا ته پرې دی به د وادم نه کوي بیا ته بچی څنګه کوي او کدا ته پرې دی به د تعلیم هم نه کوي بیا ته بیان څنګه کوي او کدا ته پرې دی بیا ته jihad پتی شي کوي نه دا به کوي او د الله تابعداري وکړي دا به کوي او د الله تابعداري وکړي دا ضرورت زندگی ده دا دنیا دینه بغیر به وخت نه تیریږي دینه بغیر د ضرورت پوره کولای نشي هغه کوا او هغه سره به د الله تابعداري کوي هي سره به الله تعالی تابعداري کوي او دا ځین کې کېدا وي مضبوطه بیا الله فرمایي ومتاع او سامان فائدہ الہی تر یو وخت پوری فتلقى بیازدکړلی لقی ملاقات ولکیږي مخامخ راتلو ته ولکیږي او خود له شوی آدم علی السلام ته بیازدکړلی آدم علی السلام من ربه د خپل ربنا کلمات یوسو کلمې خبره اوس تاسو ورته د سورته اعراف 23 نمبر آیات کې چې ربنا ظلمنا الله ورته خو دي څنګه چې موږ الله تعالی الحمدلله رب العالمین لوی دعا خدلې ده من ربه د خپل ربنا کلمات یوسو کلمې فتابا ګوري فتابا الله توبه وستا لفظي معنی ده توبه لفظي معنی ځکه بیا ته نه غلطي توبه ویل کېږي داس روانه ما داس واپس شوم دې ته توبه وای دلاس روانه ګوري داس واپس را دا توبه وشو نو چې د بنده توبه نه مراد ده چې ځکه کمی په ګناه لاري روانو ما اوس پرې خدلا واپس راغلم یا الله تعالی او د الله تعالی طرف نه د توبې مراد ده چې اے بندا ماته مخ اړه ولې او ناراض وما بیا مې درته مخ راوړو نو دوه طرف نه مراد ده نو الله توبه قبول کړه یعنی توبه الله تعالی د بنده قبول کړه مخ ورته راوړو الله تعالی او بنده توبه وستا یعنی دوباره الله تعالی طرف ته متوجي شو هغه نه فرمانی پرې خدای د شیطان په لار تللې پرې خدای نو فتابا مهرباني وکړه توبه قبول کړه نرمي وکړه عليه په آدم علی السلام باندې
انه بشک اغا هو التواب اغا تواب د مبالغه صيغه ده بار بار توبه قبل انکه ہر بار توبه قبل انکه لوی صفت ده الله تعالی سبحان الله دا الله ذات ہے الله په توبه ورکول نه خپکی او نه ستړي کی بلکې په معافي نه غوښتلو خپکی معافي غواړه الله معافي کوي معافي غواړه الله معافي کوي معافي غواړه الله معافي کوي دا نه وی الله چې یو معاف کړي به نه معاف کوم نه تواب بار بار توبه قبل انکه الرحیم مهربانا او دا الله تعالی کوي لکه سورۃ فرقان کې الله تعالی فرمایي آیت نمبر 71 کې ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا چې الله تعالی ته توبه وستا د الله تعالی الله هم دې طرف ترازی او الله تعالی توبه قبل انکه مهربان دی الله توبه قبل انکه مهربان دی او الله دا سې بذات دې باره کې تفصیل اده کوم او سره وخت کم دی خودم راجب دی الله تعالی چې دا کله ته ګناو کې کنه ګناه او سورۃ فرقان کې الله تعالی فرمایي سورۃ فرقان کې چې کله دا انسان ګناه وکي نو معافي وغواړي نو الله دا سینه کوي چې دا ورته معاف کړي دا الله نه کوي بلکې الله دا کوي چې څومره ګناه تا کړی و لسروا بسروا پنځه سروا اگر واخلي نیکي په تلکی واچي سره معافي نه کوي لکه مثلا تعالی 100 روپۍ دی ماته باندې ته ماته چې ما معاف کا نو معاف کا الله معافي دا سینه ده الله غ 100 روپۍ خدا لس نورې معاف لازمره مخله تا ګناه کړی دا مثلا یو سړی نه بدکاری شوی دا او داغه ګناه به مونږ او تعالی مثلا اندازه بول یو منده اوس الله نه معافي غوړی الله ما معاف کا یا الله ما معاف کا نو الله به دا معاف کی دا یو شو خو هغه یو من برواخلی الله تعالی به په نیکی په تعالی کې واچي یبدل الله سیئاتهم بدلی الله تعالی د ګناهونه ده حسنات په نیکو باندې سورۃ فرقان اخري 71 نمبر نه بعد آیتونو کې ده به تاسو وګورئ هغه الله دې موږ تاسو ګناهونه معاف کړي او بهترین رب دې رضینا بالله ربا موږ په الله باندې راضي او موږ ډېر خسته رب دې او موږ دې لري تخدو کړي الله تعالی موږ ته هر وخت موږ ته دراتلو لپاره دعوت ته او خپل لاسونه او خپل سینې موږ ته خلاص کړي دا بیا الله فرمایي قلنا موږ اویلی اهبتو خط لاړ شي منها د جنتنا جميعا تاسو ټول فاما ياتينكم بكثير راشي تاسو ته مني زما طرفنا هدن هدایت فمن بسغسو تبعا چې پیروي وکړه بسچا چې پیروي وکړه فمن تبعا بسچا چې پیروي وکړه هدايا زما د هدایت لومبنه درس بتا سو یاد وی کومه تاسو لپاره قران دی او يهوديانو لپاره تورات او عیسایانو لپاره انجیل او اوس ټولو لپاره قران دی تعالی طرف نه هدایت ته نو چا چې پیروي وکړه هدايا زما د هدایت فلا خوف نير بنوي عليهم باغوي باندې ولا هم او نب اغوي يحزنون غمجني حزن غم ته ویل کیږي دا ماضی بنیاد باندې حزن راځي ماضی په بنیاد باندې او خوف دا مستقبل باره کی وي یعنی دا مستقبل نه هم پریشان نه او دا ماضی د پاره هم غبراو نه اځه چې چا د پاره چا د هدایت پیروي وکړه چا د قران پیروي وکړه نن سبا دا ټول مصیبتونه په مونږ راغلي دي خوف ته یره ده ارده کې یره ده طالب ده آرمی ده امریکا ده فلانه ده دا یو خوف مونږ باندې سور ده او دین چې دی الله وي حزن ده مونږ پریشان ټینشن خپای مهنګای ده ظالمانو او بادشاہي ده مونږ باندې لوی ظالمان دي الله دې دین مونږ خلاص کی را لوی خوف ته مونږ سره او لوی غم ده مونږ باندې علاج څه ده فمن تبع هدايا چا چې د کتاب ته بيداری وکړه هغه باندې بدانه الله دې موږ تاسو هم دغه خلکو کې حساب کی والذین اوغا کسان کفروا چې انکار وکړو د هدایت نه وکذبوا او دروغ وګڼل دروغ نسبت وکړو بیااتنا زمونږ آیاتونو ته اولئک همدغه خلق دي اصحاب النار ملګری د اور همدغه د دوزخیانی دغه اور کی وی الله دې موږ تاسو بچ کی هم دوی به فیها په دې اور کې خالدون همیشه وی اوس الله تعالی دا څلور مرکوه اوس الله تعالی بنی اسرائیل ته خطاب کوي ابتدا کې ما تاسو ته د سوره بقره ابتدایا و ما تاسو کوم خودلې و دا تقریبا 14 رکوع پورې د بنی اسرائیل خطاب دی بنی اسرائیل اولاد یعقوب علی السلام اسرائیل دا د یعقوب علی السلام لقب دا د پورت کو نه مرکب دی اسراء او ایل اسراء من عبد ایل من الله دا د لقب عبد الله پر عربی کې عبد الله پښتو کې د الله عبادت کوونکې چونکه یعقوب علیہ السلام ډېر زیات عبادت وکاو نو دی وجنه د لقب عبد الله وګرځیدو په عربی کې نه په عبرانی کې اسرائیل د ابراهیم علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام لقب یعقوب علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام نواسه د
د ابراهيم عليه السلام وسیو د اسحاق عليه السلام زویو اسحاق عليه السلام د ساره زویو ساره رضی الله تعالی عنها چې د ابراهيم عليه السلام دویمه بیبي وا او اسماعیل عليه السلام د هاجری زویو هاجره عليه السلام رضی الله تعالی عنها د ابراهيم عليه السلام نو باندې بیبي وا چې کومه په مکه کې پر خو دی وا د زویو اسماعیل عليه السلام د ساره زویو اسحاق عليه السلام دا دواړه علیهم السلام د ابراهيم عليه السلام زمنو او نبوت الله تعالی د اسحاق علیه السلام په خاندان کې پرې خودو او اسماعیل علیه السلام نه بعد بل پیغمبر راغله نو الا دا چې رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه په خاندان کې نو ټول پیغمبران د ابراهيم علیه السلام اولاد ټول پیغمبران د ابراهيم علیه السلام اولادو هغه طرف ته اشاره ده یا بنی ای زامنو اسرائیل د یعقوب علیه السلام اے د یعقوب علیه السلام اولادا عیسایان يهوديان ټول مراد دي اهل کتاب دي مراد دي اذکروا یاد کئ نعمتي نعمتنا زما التي اغ نعمتنا انعمتو چې ما کړیو علیکم پتا سبحانه واوفوا او پورا کئ څه نعمتونه نبوت دې ته په خاندان کې ور کړو دا خاندان کې پیغمبرانو نبی بدله په کورونو کې راتلو او د مسلمانانو پېشوایی دې ته ور کړیو سربراهی دې ته ور کړیو چونکه اسحاق علیه السلام مرکز چې کومو او د یعقوب علیه السلام دا شامو بیت المقدس چې اوسه پکې د دې مرکزو نو الله تعالی قبله هم دی تا ورکړه او کې قبله هم دغه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ابتدایي شپاړس یولس میاشتې قبله هم دغه دا الله تعالی دې ته فضیلت ورکړو په نور خلکو باندې واوفوا او پوره کوي بعهدي وعده زما کمی وعده قران کریم کې نور ځایونو کې هم ده خو سورۃ آل عمران آیت نمبر 187 187 یوسل و اتیایم کې هغه طرف ته اشاره ده او یو خاص اشاره ده په آیات کې هغه واوري واذا خذ الله ميثاق الذين ارکل چې اغست والا تعالی مضبوطه وعده ده خلقنا اوتل کتاب چې ورکړی شوی او کتاب لتبيننه چې خامخاب بیانوي دا کتاب للناس خلقتا ولا تكتمونه او پټوي بنا دغه وعده زمونږ نه اغست شوی چې دا کتاب دا بیان کوي او دې لپاره ضروری نه چې غټ پکړې وتړي او تکلم مدرسې ویلي دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلغوا عني ولو آیه ورسوي زما طرفنا کيو آیت دی ولي نه ذکر یو ټکل تک بلته ورسو نو حق پوره شو ډیر تک نو ډیر ورسای او کله دې ذکرې نو لګ ورسای ورسای بخامخه او کته وای چې عالم نه ما نو علم خو مکمل دی الله دا مکمل کیږي نه او دا د شیطان یو همغه باندې یو د انګريز اصل کې دا د انګريز یو چلو چې موږ دا شی دا سکرو چې دومره سبقونه دي نه ویلي دا کار بنه کوي نه دا کار وکړي چې څومره تاسو بل دومره ورسه ها چې کوم نه لږه کار ملر ډیر تکلو ډیر ورسه ډیر تکلو ډیر ورسه الله دې موږ تاسو د دې رسون کی جوړ کی واوفوا او پورا کوي بعهدي وعده زما وعده کما وعده وا سوره مائده آیت نمبر 12 کې الله تعالی خود لیدا سوره مائده آیت نمبر 12 کې او فی زب پورا کما بعهدکم وعده تاسو سره ما تاسو سره وعده کړی و د کامیابی زبغه پورا کما تاسو وعده کړی و هغه وعده څه تاسو د آیت لګواوري ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم وعده می دا کړی و چې اقامت تورات او اقامت انجیل کوي دا ما تاسو ته نازل کړی دی سوره مائده آیت نمبر 66 آیت نمبر 66 شپږ شپږم کې دا خبره نو زبط کوما لاکلوا من فوقهم زب خوراک در کما تاسو د بره طرف نه ومن تحت ارجلهم او تاسو د خود لاندې طرف نه یعنی تاسو ته فصل در کما تاسو ته چینه روي سما برنه بدر باندې بارانونه راوورما برنه برحمتونه در باندې راوورما کچره تاسو اقامت تورات او اقامت انجیل کړی وی الا او داغه نه بعد خو قرآن راغله ده او قرآن خود دې د لپاره ناسخ ته نو اوس کچې موږ اقامت قرآن کو نو الله به پرنه موږ باندې رحمتونه را نازلې او خدنه به موږ ته د الله تعالی طرفنا به رحمتونه او نعمتونه وي الله خپل وعده پوره کوي انک لا تخلف الميعاد الله تعالی د وعده خلاف کوونکی نه ده موږ خپل عمل کړی نه ده الله دې موږ عمل کوونکی جوړ کړي و ايايا او خاص معنا فرحبون او یریږي رهب هغه ویری دوه ویل کیږي چې پاګه کې استقرار وي
هغه کې يروي خوفي لرزوي او دا راهب د دې د ملایانو تراهب څه کوي چې د خپل ځان میدانو می خود لري چې مونږ الله نه یریګو او د معاشره می پر خود را او تری ولا ګوټ کې ناس یو نو څه ورته وایي راهب الله دا نو پینه دی خود دا دې ځان په ځان باندې خود چې موږ الله ورته دا نه دی ویل چې ګوټ نه نه وځي الله دا ویل چې بهر راوځي دا کار وکړي د دین او دې ګوټ نه نه وتل و ايايا امغه کنده چې خلک ستاري چې بننه وزي پټ مخګر دی وای دا مخ بچاته نه خي کني بیا ګناګار شي او دا خلک ګناګار دي او ز پاکه ما دي غډېګه ما بیا ګناګارېګه ما بهر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی ویلو چې غاره هرانه بروزه چې کله کوټ تراړو کمبلې کې پټ شو الله دا کمبل کې دا بهر وزه خلکو ته دعوت ورکړه معاشري تلاشه بازار تلاشه منډي تلاشه ملي تلاشه خلکو جمع تلاشه خلکو ته بیان وکړه او کته ځان پورې اخته شي چې بناز خپل ځان بچ کوما او نه کوو ته بدا دعوت ورته څنګه کوي والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها